زما استاد حبیب شان دا دی چې قرآن باندې نظر واچوا دا چې رفعت ذکر دی دا ذکر دا بلندی دا د حضور نبی کریم علیہ السلام د یاد دا کم مقام دی د یاد دا کم شان دی چې د دې ذکر به جاری وساري. زه خو چې کله کله په قرآن باندې نظر واچوم په حدیثو نظر واچوم قسم په ذات د رب باندې چې زه په دې خبره باندې پوه شم ما ته خپل وجدان دا وي ما ته خپل زړه دا وي چې که الله دنیا پیدا کړې ده او که دا دنیا به ختموي آخرت کې موږ ګورو نو ما ته صرف یو څیز په نظر باندې راځي چې دنیا م الله دې دپاره پیدا کړې ده چې شان مصطفی خلکو ته څرګند شي او که آخرت کې موږ ځو او هلته زموږ سره حساب و کتاب کېږي ما ته دا په نظر باندې راځي چې آخرت کې به هم صرف آخرت چې الله جوړ کړی دی د دې دپاره چې شان مصطفی خلکو ته څرګند شي. ځکه د هغې په باره کې زما رب ویلي دي ورفعنا لک ذکرک حبیبه ستا ذکر مې ستا دپاره پورته کړی دی. هغه داسې تاسو به چې دا څنګه دنیا الله پیدا کړې ده شان مصطفی ښودلو دپاره دا څنګه خبره ده آخرت کې به هم الله دې دپاره ده چې شان مصطفی خلکو ته څرګند کړي. دا ځکه وایم ګوره چې کله الله جل مجده دا کائنات پیدا کړل حضرت آدم علیہ السلام الله پیدا کړي. آدم علیہ السلام کا الله پیدا کړی دی توجه به راکوئ دې خبرې ته. حضرت آدم علیہ السلام ګوره د دنیا ابتدا ده د دنیا شروع ده د انسانیت ابتدا ده چې کله الله آدم علیہ السلام پیدا کړ او د هغه دپاره په جنت کې د هغه بیبي پیدا کړه حضرت هوا یې پیدا کړله او حضرت آدم علیہ السلام هغې ته لاس ور نږدې کو. آدم علیہ السلام ورته لاس نږدې کوي الله طرف نه پیغام راځي ای زما نبی تر هغې پورې د حضرت هوا تعالی نه ده جایز تر څو پورې ګوره د انسانیت ابتدا ده د انسانیت شروع ده او د انسانیت په شروع کې الله څه څرګندوي خلکو ته چې د انسانیت ابتدا ده. ای آدم علیہ السلام حضرت هوا ته لاس نشي نږدې کولی رب ولې اول یې مهر ادا کا رب څه مهر یې ادا که ما سره خو څه نشته مهر یې درته زه ښیمه څه ورته ښیي په هغه وخت کې الله اکبر چې لا زه ته نه یو دنیا ته نه یو راغلی زه لا ته په عالم ارواح کې یو د حضرت آدم علیہ السلام په شا کې یو نو په هغه وخت کې ورته زما رب وایي چې د آدم علیہ السلام چې د حضرت هوا مهر ادا کې نو زما حبیب جناب محمد رسول الله باندې درود وایا. نو خبره مې کوله چې د هغې شان او د هغې ذکر خو بلند دی دا هغه وخت نه را روان دی چې هغه وخت کې لا زه تم نو پیدا دا هغه وخت نه د حضور نبی کریم علیه السلام ذکر بلند دی او د دې شان دا خلکو ته ذکر کېږي. قیامت پر راځي قیامت کې بسي توجه به راکوئ دې خبرې ته قیامت کې بسي وختي عبدالهادي صاحب خبره وکړله وایي ټول خلک به ناستو حساب کتاب به نه شروع کېږي هر انسان خپلو خلک کې ډوب دی نو څه به کېږي ما بخاري روایت ذکر کړی دی توجه به راکوئ دې خبرې ته زه چې دا کومه خبره کوم دا زه هسې نه کوم زمونږ د حدیثو کتابونو باندې نظر وي او موږ الحمدلله مارته اول کې وایي زمونږ په دې خپلو محافلو باندې په خپل عقیده باندې کلک اعتماد دی موږ ته ښودلی کېږي دا موږ ته ښودلی کېږي چې الحمدلله موږ په هغه باندې یو دا راته هر څه ښودلی کېږي. نو خبره مې کوله چې ورځ د قیامت شي اوس ګوره حساب کتاب نه شروع کېږي څه به وشي الله به د خلکو په زړه کې دا خبره ور واچي چې ولې نه ځو ولې پیغمبرانو پسې نه ګرځو چې هغې ته ووایو چې موږ دپاره سفارش وکړه. نو د خلک به چېرته ځي اول به آدم علیہ السلام له ورشي تاب البشر موږ له سفارش وکړه انکار ورته وکړي ابراهیم علیہ السلام نوح علیہ السلام عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام هر یو به ورته خپل عذر وړاندې کړي اخر کې به نبي کریم علیہ السلام له راځي نو دا اول کې ورته په زړه کې ولې الله دا خبره نه اچوله ما خبره باندې تاسو پوه نه شوئ چې په آخر کې په زړه کې دا خبره ور واچوله چې نبی کریم علیہ السلام له ورشه او دې به شفاعت وکړي او دې چې کله شفاعت کی سر به په سجده باندې کېږدي زه به ورته وایم چې ارفع یا محمد رأسک صلی الله علیه وسلم سل تعطى واشفع تشفع. نو دا اول کې ورته په زړه کې سره دا خبر نه اچوم چې دا دومره مې ستړی کړل اول آدم علیہ السلام له بیا شیس علیہ السلام له بیا ابراهیم علیہ السلام له یو پیغمبر باندې ګرځوم تر حضرت عیسی علیہ السلام پورې چې دا دومره ستړی کوم خو ډایرکټ ورته زړه کې دا واچوه که نه چې د نبي کریم علیہ السلام له ورشه شفاعت راته وکړي نه زړه کې دا خبره نه ور وچي دا ولې هم دغه ده که نه چې څنګه په دنیا کې راته په اول کې د رسول الله مبارک شان ښودلی دی که نه نو دارنګې هلته به هم په ټولو پیغمبرانو وګرځي او بیا به راته دا ښیي چې دا شان د نورو پیغمبرانو نه دی دا شان صرف زما د حبیب دی چې کله دی ما ته سر په سجده باندې کېږدي د به هله د خلکو سره حساب کتاب شروع کوم. نو په دنیا کې
دا آقای کریم شان الله جل مجدو بلند کړ د خلکو ته پاول کې مخود لري او کله قیامت ورشي د قیامت پورس کې بم الله جل مجدو خلکو ته د حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا شان خي